او دویم دا ما ته وی چې اے ابو هريره ته چې د ځان دپاره څه خوښې نو هغه د نورو مخلوقاتو دپاره د ځان دپاره چې څه خوښې نو هغه د نورو مخلوقاتو دپاره خوښه دا نه چې ځان دپاره قیمتي هر څه خوښې او دا مخلوق ته چې څه ورکوې نو هغه ورله هغه داسې څیز ورکوې چې بې قیمته او قیمت په دنیا کې دومره دي نو هغه شی ورله مه خوښوه د ځان دپاره چې څه خوښې بالفرض د ځان دپاره بهترین اعلی لباس خوښې نو که یو غریب او فقیر ملنګ سړي له ورکوې نو هغه له بهترین او اعلی کوالټۍ والا لباس ورکوي یا د ځان دپاره دا خوښې چې یاره زه عبادت ګزار شمه او زه د الله بندګي کومه په سنتو زما عمل راشي نو د امت دپاره هم دا سوچ کوه دا نه چې ځان دپاره د نیکنامۍ سوچ کوې او د خلکو دپاره د بدنامۍ سوچ کوې داسې مه کوه نو څه کوه ته چې څه د ځان دپاره خوښې نو هغه د نورو خلکو دپاره لکه ته به ډېر زیات عزتمند شي په خلکو کې ډېر زیات به څه شي عزتمند شي او دریم دا چې اے ابو هريره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اے ابو هريره وی ته خان د مړې زیات خان د ډېر زیات ځکه دا خندا چې دی دا د انسان زړه مړ کوي او دی د آخرت نه غافله کېږي د آخرت یاد دې هېرېږي آخرت دې هېرېږي نو ډېر خان نه مه هر ټیم سوچ کوه سمجھ کوه چې یاره مرګ هم را روان دی مرګ ته تیاري کول هم پکار دي او دا مې یو یقیني خبره ده او څلورم دا چې ته څه کوه د خپل ګاونډي سره بهترین اخلاق کوه د هغه سره احسان کوه د ګاونډي سره څه کوه احسان کوه د ګاونډي سره احسان کوه دا نه چې د ګاونډي خپې وکړې موږ به تاسو ټول معاشره کې نه هر سړی بس په دې لګیا دی چې یاره بس زه څومره زه به لږ نور هم اوچت لاړ شم خو دا ګاونډي به مې مخ بس مکه بس ښکته پرېږدي او څومره چې رانه کېږي نو بس د ګاونډي له خپې و داسې کوو که نه داسې کول نه دي څوک هم چې د ګاونډي خپې وایي او د بل انسان بېعزتي غواړي دا انسان په خپله بېعزتي کېږي او څوک چې دا غواړي چې زما د ګاونډي د عزتمند شي الله دې دې عزت ورکړي الله به دې بنده له عزت ورکړي ګوره وي د غایبینو دپاره دعا قبلېږي بالفرض دلته یو کس نشته او موږ ولې دعاګانې کوو چې یا الله هغه کامیاب کړي دنیا او آخرت یې خشته کړي وغیره ذالک ستا یو یار دی دوست دی مشر دی او د هغه دپاره دعا کوي نو دلته خوشحاله کوي او دعا وله کوي دا دعا ډېره زر قبولیت ته نږدې ده اجابت ته قبولیت ته نږدې ده او الله ربالعزت د دې بنده چې دی نو همېږي ضرورتونه پوره کوي ځکه وي دا بنده ډېر مخلص دی د بل لپاره څه کوي سوالونه کوي فریاد کوي نو الله ربالعزت د دې بنده چې دی دا لومړی د ده له الله ربالعزت دنیا او آخرت کې کامیابي ورکړي نو بیا هغه له ورکوي نو به هر حال دغه ځای کې موږ دې خبرې نه راکړو چې ابو هريره صاحب پیسو فرمایل چې ته د ګاونډي سره احسان کوه ګاونډي در سره بد هم کوي بد ورسره مه کوه ښېګړه ورسره وکړه دعا ورته کوه او ګاونډي ته نقصان مه رسوه ځکه روایاتو کې راځي د ایمان کامل توب دپاره کې چې د ایمان د چا کامل دی ایمان د هغه چا کامل دی چې د ده د خپل ګاونډي ورور په حفاظت کې وي د ده د ژبې نه او دغه شانتي د ده د لاسونو نه هغه ته ضرر او تکلیف نه رسوي نو دا انسان چې دا به څنګه کامل کوي بهر حال ټیم ختم شو بیا به خبرې به انشاءالله روانه جملې ته